او دریم خبره هغه د ووټ هغه چې علما ذکر کوي او په شریعت کې د هغې حیثیت دی د شهادت گواهی. دا 15 تنه په دې حلقه کې ودرېدل، 6 تنه په دې حلقه کې ودرېدل. نو اوس هر یو وایي چې ماله ووټ راکوي، هر یو د دې داعي دی چې زه د دې حقدار یم. نو دا فیصله تا ته یې حواله کړله، دا عوامو ته چې دی نو حواله شوه چې تاسو څه وایئ. نو مثلا د یو دپاره 100 چې دی نو ګواهان راله چې دی حقدار دی، د بل دپاره 200 راله، د بل دپاره 500 راله، د بل دپاره 1000 راله، د بل دپاره 2000 راله. نو هغه چې د 2000 شهادتیان هغه چې دی نو راله، یو خلق هغې له اعتبار ورکړي چې د ده 100 دي او د هغه دغه 2000 دي، وایي دغه چې دی نو هغه صحیح دی. نو د دې حیثیت هغه د شهادت دی. نو ګوره شهادت چې په دروغو باندې یو سړی کوي، یو سړی حقدار نه دی، یو سړی مستحق نه دی او دې ګواهي کوي. نو ګوره نبی علیه السلام یو سهار ملته راپاڅېده او وی چې الله تعالی شرک او الله تعالی د دروغو ګواهي دا دواړه برابر کړي دي. شرک او د دغه دروغو ګواهي دا دواړه الله تعالی برابر کړي دي. نو لکه څنګه چې شرک باندې الله تعالی خفه کېږي، نو د دروغو په ګواهي هغې باندې هم خفه کېږي. ګوره موږ د پاکستان خلق چې یو، دا د الله په موږ باندې یو فضل او یو کرم دی چې موږ له هر 15 کاله وروستو یو موقع چې دی نو هغه راکړي. هغې موقع کې هغې کې موږ له دا اختیار میلاو شي چې تاسو د دې مخکني حکومت نه یا د دې مخکني ممبرانو د دونه تاسو هغه دغه تنګ یئ، جزی دا مخکې چې څه شوي دی هغه وشله، اوس خپل مرزا مطابق هغه کار وکړئ. نو هغه وخت چې زمونږ راشي، نو ګوره څه زمونږ سیاسي پارټۍ شي، څه زمونږ جنبداري شي، څه پکې چې دی نو مراعات شي، څه وایي ما سره یې دا ښه کړي دي، بل وایي ما سره یې دا ښه کړي دي، څوک پکې داسې چې دی نو جذباتیان شي، وایي زه سړی وایي د ده زه دغې سره چې دی نو څه کومه، زما خو دغه ټوله ښېګړه د سره ده، زما خو خوراک څښاک د ده د لاسه دی. دغه خبرې هغه ته مخې شي. نو دې وجې نه د الله یو موقع راکوي. که تاسو وایئ چې د دې حکمرانانو دا موږ باندې چې څه سختۍ چې دی نو راځي، څه تکلیفونه چې راځي، د دې ذمهوار ګورې دا حکمرانان دي. حدیث کې چې دی نو دا راځي چې الله تعالی دا ریټ دا اوچتویمه او الله تعالی دا کته کویمه، دا ارزاني او دغه ګراني دا د الله په حکم سره چې دی نو راځي. خو علما ذکر کوي چې دی که حکمرانانو له مداخلت دی. کله چې حکمرانان د ملک هغه چې دی نو داسې چې هغو د الله په مرزا باندې رواني، نو الله تعالی د آفاتو نه، د بلیاتو نه، د مصایبو نه د دې نه هغه ملک چې دی نو ساتي، هغه قوم ساتي، هغه رعیت چې دی نو هغه ساتي، چې دو په فایده مندي. او کله چې دا حکمرانان دا چې دی نو خراب شي، نو بیا د الله تعالی د طرف نه سختۍ هغه راځي. نو دا د رعیت او د الله په منځ کې د حکمرانان واسطې. اورنګزیب بادشاه ډېر غټ عادل بادشاه، یو عالم هغه تیر شوی دی. د هغه په وخت کې باران بند شو، خلق چې دی نو راغی هغه څخه چې داسې باران چې دی نو بند شوی دی او دغه بار استسقا له موږ چې ورته زاري وایو، زارۍ له چې دی نو وضو، هغه ورته دا خبره وکړه چې زه سبا به چې دی نو وضو سبا تاسو راشئ. هغه ټوله شپه تاریخ کې راځي، هغه ټوله شپه د دیلي نه بار اوس خو ښار دی، هغې نه بار چې دی نو د شګو یو ډیری و، هغه شګو په ډیري کې چې دی نو لا په هغې باندې سملاس هلته یې لمونځ وکړو، سملاس الله ته یې وجړل په چغو چغو او یا الله دې خلقو باندې دا سختي دا زما د وجې نه ده، دا زه د دو بادشاه یم، نو ځکه تا په باران چې دی نو بند کړی دی. نو یا الله زه خو یو بنده یم ستا، نو زما په ګناه باندې دا ماشومان دي، ښځې دي، دا ساوري دي، دا زنده سر دی، نو زما د ګناهونو د وجې نه دی ټولو له سزا هغه ته ورکوئ. نو یا الله زما د وجې نه دا ټولو له هغه سزا هغه مه ورکوه. ټوله شپه یې الله ته جړا فریاد وکړو، سهار مالته هغه لاړ لمونځ یې وکړو، بیا چې دی نو ناست دی، هغه ټیم مطابق هغه خلق هغه راغی چې اوس زارۍ له وضو. نو ده داسې لږه غوندې وریځ ولیدله، نو خلقو ته یې وویل چې دا وریځ څرګنده شوه، لږ دې ته به نظر وکړو، که چېرته باران وشو بیا به مونږ د تلو نه بچ شو. هغه وریځ زیاتېده، دقه جرګه دقه خلق هغه ناستو، باران چې دی نو شروع شو. نو هغه یو چې د شپې هغه بادشاه هغه چې د شپې هغه الله ته جړا وکړله چې دا زما د وجې نه چې دی نو دا تکلیف دی خلقو ته،
نو د دې وجه نه یا الله زما د وجه نه خلق هغه مه تنګوي. زمونږ حکمرانان هغه پاک ځان نه فرشتې جوړ کړي او داسې باندې محسوس کوي نه چې زما د رعیت دو باندې که ګراني ده یا په دو باندې زلزلې دي یا په دو باندې آفتونه دي یا په دو باندې چې دی نو مصایب دي، دا ګڼي زما د وجې نه دي. دوی دا بین الاقوامي مسایل دي، دا بینګایي بین الاقوامي ده. نن سبا وي دا کرونا، دا کرونا دا مخکې ولې چې دی نو نه راتله، دا مخکې دا په خپله دا بین الاقوامي تورمندې د الله تعالی د احکامو، که هغه سعودي دی که هغه دوبۍ ده که هغه بل د اسلامي ممالک دي دا ټول د قرآن او د حدیث د هغې مطابق نه د دو فیصلې دي، نه د دو عدالتونه دي او نه د دو دغه دا شکلونه ته چې دی نو ګوره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اسوه د نبي علیه السلام نمونه هغې ته وګوره. زموږ د ټولې دنیا حکمرانانو هغې ته چې دی نو وګوره د دو د نبي علیه السلام سره حلیه چې دی نو نه ده برابر. بیا د پاکستان داسې چې دی نو عوام دی، زموږ مولانا فضل الرحمن صاحب یو ځل صدارت ته چې دی نو ولاړو، نو هغه ته یو غټ لیډر هغه په خپل هم صدارت ته چې دی نو ولاړو، هغه مولانا صاحب ورسره ملاقات وکړو او ورته دا ووایي چې ګوره موږ به یو لاس شو او دا ووټ ماله چې دی نو هغه راکړه. هغه ورته وایي چې ستا دا سټایل چې دی، ستا دا نمونه چې ده، دا دنیا ته نه ده چې دی نو مقبوله. ستا دا پټکې، ستا دا ګیره، ستا چې دی نو دا سټایل، دا چې دی نو دنیا ته هغه نه دی مقبول. دنیا چا ته وایي؟ امریکې ته وایي او برطانیې ته وایي او انګریز ته وایي چې دو ستا دا پټکې او ستا دا ګیره چې دی نو دا نه چې دی نو هغه قبلوي. نو چې د دنیا د عوام او مسلمانان هغه دې ته شي چې دا شکلي نو دا قبول دی او که دا شکلي د پیغمبر شکلي نو دا نه دی قبول. نو تاسو وایي دا خو الله تعالی د نبي علیه السلام په دعاګانو سره چې نبی علیه السلام دعاګانې کړي دي، دا خو هغه دعاګانو سره په موږ باندې ګټې نه ورېږي، په موږ باندې دا آفات چې دی نو نه راځي. ورنه کارونه خو زمونږ هغه داسې دي چې دا کم موږ مذهبي خلق یو، تبلیغ سره هم وابسته یو او خبردار هم یو او درسونه هم چې دی نو اورو. زمونږ د خلو چې دی نو هغه خبرې، زمونږ د لاسونو او زمونږ هغه سوچونه د فیسبوک کې تاسو وګورئ. ښه د پلار به مسلماني، مور به مسلمانې، کلمه به ویلي، مسلمان به مونځ به کوي، څه په دې فیسبوکو کې علماو پسې وایي یا نیکانو خلقو هغې پسې وایي د دین چې دی نو هتک او بېعزتي هغه چې دی نو کوي. نو دا خو د نبي علیه السلام هغه دعاګانې وې چې الله تعالی موږ محفوظ ساتي. دې وجه نه دا یو اهمه خبره مې درته وکړه. دې نه دا ډلې او پرې او جنبې دا خبرې پرېږدئ. کله چې د الیکشن وخت هغه راغی، جنرال الیکشن، بس دا چې دی نو حساب کا چې آیا دا سړی چې مخکې څه کار کوي دا د ده د فایدې او زما د فایدې دی او که نه، او فایده د آخرت چې آیا دی که داسې د یو پارټۍ نه ولاړ دی، یو داسې چې دی نو ټیکټ دی د څخه، که هغه د دین کار کوي نو بیا ته که هغه کامیابېږي که نه کامیابېږي ته هغه طرف ته قدم هغه اخله. او که دې باندې پوهېږې چې سبا د دین مقابله کې خبره چې دی نو راشي نو د بېدینۍ طرف ته ځي، د دین طرف ته هغه نه ځي، نو ګوره دغسې مونږ روزانه مړي چې دی نو هغه دفن کوو. مونږ سره نه خان ځي هغې ته، نه چې دی نو پالټۍ والا ځي، او نه چې دی نو مونږ سره جنبهداري ځي، او مونږ سره نه ډله چې دی نو ځي. خالص چې دی نو هغه خپل عمل الله دې مونږ له د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.